بېنظیري د روپو نوې قسط په رکل نه شروع کېږي لکه 14,500 روپۍ چې دي دا به موږ ته رکل نه میلاویږي. کوم چې زاړه کسان دي نو هغو ته خو د اکتوبر نومبر دسمبر قسط چې دی هغه میلاو شوی دی. ځینې کسانو به لا اوس هم نه یې راغستی خو اوس نوی قسط چې دی دا به رکل نه شروع کېږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي. نو که تاسو کتلی د حکومت د طرفه د رمضان ریلیف پیکیج اعلان هم شوی چې په هغې کې 13,000 روپۍ چې دی دا ورکړه کېدلې او کوم چې د بېنظیرې روپۍ اخلي نو د هغو لپاره د 10 ارب روپو چې دی اعلان کړی چې دا 10 ارب روپۍ چې دي دا به هغو له ورکړی کېږي. خو یو کال مخکې چې دی دا خبره شوې چې دا قسط چې دی دا به سیوا کېږي د 13,500 نه به دا 14,500 ته رسي. څنګه چې ما په تېره شوي ویډیو کې تاسو ته ویلو نو دا 10 ارب روپۍ چې دي دی اوس په دې تقسیم کړي دي. لکه دا 10 ارب روپۍ چې دي دی په دې کې تقسیم کړه. هغه اوس وایي چې دا 10 ارب روپۍ چې دي دا چې کومو کسانو ته 14,500 روپۍ میلاویږي نو دا موږ په دې کې تقسیم کړي دي چې کومو کسانو ته د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغو ته به دغه روپۍ نه میلاویږي. د رمضان ریلیف پیکیج چې دی دا به ورته نه میلاویږي. بل لا چې کوم کسان په جانچ پړتال کې یا روپۍ نه اخیستي یا کارډونه بلاک شوي هغې کسانو ته چې دی دغه 13,000 روپۍ چې دي دا میلاویږي. خو زیاتر کسان هغه ګوري نه هغو ته نااهل راځي. لکه تاسو د دې پروګرام دپاره د دې رمضان ریلیف پیکیج دپاره چې دی اهل نه یې او دا 10 ارب روپو را چې دي نو دا خو تاسو ته الریډي ویلي دي چې دا به تاسو ته د بېنظیرې د روپو سره میلاویږي لکه 14,500 روپۍ چې دی دا به تاسو له درکړی کېږي. دغه شان د دې سره د ماشومانو وظیفه چې دا هم سیوا کړې ده چې په هغې کې د یو کس وظیفه چې ده هغه 500 روپۍ دا اضافه کړې ده. نو دغه روپۍ چې دي دغه به ورسره هم تاسو ته چې دی دا به میلاویږي. نو اوس د نوي قسط په باره کې ځینې کسان تپوس کوي چې دا 14,500 به رکل نه شروع کېږي ځکه موږ ویلو چې دا به د روژې په دویمه درېیمه باندې شروع کېږي. کله چې د هغو له طرفه اپډیټ راشي نو موږ ستاسو سره هغه اپډیټ چې دی دا شیر کوو. بل لا چې د کله نه دا حکومت شروع شوی دی نو دوی والا ترتیب چې دی دا جدا کړی دی. لکه د اکتوبر نومبر دسمبر قسط چې دی په کومو ورځو کې ورکړی دی نو په دغه ورځو کې د جنوري فروری مارچ دا قسط چې دی دا ورکول پکار وو. نو د جنوري فروری د مارچ دا قسط چې دی په دې کې ځینې نوي کسانو له چې دی دا ورکړی دی. نو کومو کسانو له چې 14,500 ورکړي دي هغو ته بیا دا 14,500 چې دي دا به نه میلاویږي. دا به هغه کسانو ته میلاویږي چې کومو کسانو په تېر شوي قسط کې 13,500 روپۍ چې دی دا راغستي. نو اوس چې کوم کسان دا تپوس کوي چې دا 14,500 په رکل نه شروع کېږي نو د مارچ کومه اولنۍ هفته چې ده نو په دې کې د هغو امکان ده چې هغه په دې اولنۍ هفته کې چې دی دا به شروع کوي ځکه چې په دې کې د رمضان ریلیف پیکیج روپۍ هم دي. دا 1000 روپۍ چې سیوا کړي دي دا د هغو له طرفه د رمضان دي. نو هغه وایي چې دا به موږ د مارچ په اولنۍ هفته کې چې دی دا به شروع کوو. نو کېدای شي تاسو ته دا قسط د مارچ په اولنۍ هفته کې میلاو شي لکه 11-15 ورځې پس چې دی دا قسط شروع شي او تاسو ته به 14,500 روپۍ چې دی دا میلاویږي. او ځینې داسې کسان دي چې هغو د ماشومانو وظیفه نه راغستې لکه کوم چې بلاک شوي دي نو هغو ته به د مارچ په اخره کې چې دی د ماشومانو وظیفه چې ده دا به ورسره هم میلاویږي.